بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمند یو درې داسې اهم مشکلات دي چې په دې مشکلاتو کې زمونږ اکثریت خلک مبتلا دي. په هغه مشکلاتو کې اولنی مشکل دا دی چې یو انسان دی بل انسان ته قرض پیسې ورکړي دي، قرض ورکړي دی او هغه دته واپس کوي نه خپل قرض، او دی هم ډیر زیات پریشان دی چې یاره دا خو ډیره ناممکنه ده چې دی ماته دا پیسې واپس کړي، ته مې ختموي د خپلو قرض پیسو نه. دغه شانتې دویم مشکل دا دی چې یو انسان دی جایز مقدمه، جایز کیس، فیصله په عدالت کې چلی او دی وایي چې دا فیصله زما په حق کې وشي، زه د حق دپاره لګیا یم او دا فیصله چې زما په حق کې وشي نو بهتره وي. دریم مشکل دا دی چې یو انسان دی ډیر زیات پریشانه دی، پریشان حال دی، مصیبت کې دی، نو د پریشانۍ نه د مصیبت نه ډیر زیات تنګ شوی دی. نو د دې درېم واړو مشکلاتو دپاره زه تاسو ته نن یو ډیره مجربه وظیفه بیانوم. که تاسو دا وظیفه په خشوع او خضوع سره وکړه او په یقین سره مو وکړه نو انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دا پریشانیانې غیبي ختمي کړي. که دا وظیفه تاسو د دې پیله مشکل دپاره کوئ چې یو کس ته تاسو قرض ورکړئ هغې تاسو ته نه واپس کوئ او دا وظیفه تاسو دې دپاره شروع کړئ نو انشاءالله الله رب العزت به د دې کس په زړه کې غیبي واچوي او تاسو ته به دا خپل قرض واپس کړي. دغه شان که تاسو د جایز مقدمې دپاره کوئ چې دا فیصله زموږ په حق کې وشي نو انشاءالله تاسو چې کله دا وظیفه دې دپاره شروع کړئ الله رب العزت به دا فیصله ستاسو په حق کې کوي. دریم دا چې تاسو په مصیبت کې یئ، پریشانۍ کې یئ، د دې دپاره دا وظیفه شروع کړئ نو انشاءالله چې دا وظیفه شروع کړئ او لږې ورځې تېرېږي ستاسو پریشانیانې او مصیبتونه به الله رب العزت غیبي ختم کړي وي. وظیفه دا ده زما عزتمندو چې تاسو به د هر مانځه نه پس 33 مرتبه یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، د هر مانځه نه پس یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا به هر مانځه نه پس 33 مرتبه وایي. انشاءالله چې د کم پریشانۍ دپاره شروع کړئ، د کم مشکل دپاره دا وظیفه شروع کړئ چې لږې ورځې تېرېږي انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دا پریشاني، دا مشکلات، دا مصیبتونه په دې سره غیبي ختم کړي.